حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې د الله حبیب ارشاد فرمایي چې الله رب العزت په بنی اسرائیل باندې په کال کې یو روزه فرض کړی و. بیا فرمایل دا ورځ ډېره د برکت ورځ ده، دا ورځ ډېره بابرکته ورځ ده، ډېر برکتونو واله ورځ ده. او یې فرمایل چې څوک په دې ورځ باندې د خپل اهل او عیال په خوراک حق کې فراخي وکړي. حضرت ابو هریره هو فرمایي د الله حبیب ارشاد فرمایي چې الله رب العزت د دې برکت باندې د دې ورځې د برکت په وجه باندې الله رب العزت د یو کال روان یو کال پر رزق کې دل فراخي وکړي، یو کال رزق وسیع شي، فراخ شي، زیات شي، الله پاک به برکت واچي. مونږ د رزق نډیر تنګ یو کنه یا الله وخت پې نه تیریږي، وخت تنخواه دیاړي مزدوري کمه ده، بچت کم دی، وخت پې نه تیریږي. د یو کارو کور روان د جمعې په ورځ باندې 10 محرم 1448 هجری روان 26 تاریخ باندې دا 10 محرم د میاشت د لیدلو د حسابه راځي. فرمایي چې بدی په وجه باندې الله رب العزت روان یو کال پر رزق کې الله برکت واچي، فراخي راولي. طریقې سره آسان کار دی، طریقې سره کور نور کله څه خوراک پخې دا غین لیک شان دغه خوراک پوکا نو کله به ډیر یو به کینن به لګیو به کم یو کا خوراک خپوخ کا لګ ډیر پوک او خې پوخ کا چې سوشي چې دا کور واړه خو خوراک وږي. بهر عرض مدا کو دا آسان عمل دی، د پیغمبر وینا ده. حضرت ابو هریره دا نه روایت دی، په دې کې څه شک شوبه نشته. حضرت سفیان ثوری رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی، هغه فرمایي ما 50 سال په دې خبره باندې ازموده وکړه، ما په تجربه وکړه چې زه په خپلو بچو باندې په 10 محرم پر رزق کې خوراک خاک کې اضافه کوم، لګ پراخي پکې کوم، لګ لاس کولاو چلوم، مټ لګ کولاو چلوم، دا چې تنگ نه. نو داغي برکت دا دی چې ما وکتل داغه ما ته الله پاک برکت خو پوره یو کال په ما پر رزق کې الله برکت اچي. او کم خلق چې په دې باندې عمل کوي ما داغو زندګو ته مقتل یو کال داوی پر رزق کې برکت، الله یې رزق کې برکت اچولي. نو آسان عمل دی. محترم یو خبر یاد ساتل پکار دی، مونږ پښتانه یو کار کو د پخوان زمون په دماغو کې چا دا خبره کېنولې ده چې دا محرم دا میاش دا سپیره میاشي، په دې کې ودونه مکوي، په دې کې نوې کور ته مځي، په دې کې رشتې مکوي، په دې کې نکاح مکوي. خلک دا قسمه خبرې کوي، د دې قسمه خبرو هیڅ گنجائش نشته. دا توهمات دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. رشتم پکې جایز ده او برکت هم پکې، کاروبار هم پکې الټه برکت به پکې زیات دي. کاروبار په دې کې شروع کې ان شاء الله ډېر برکت به پکې الله چي. بیا محترمو د لسمې د ورځې د عاشوري د روزې مختلف روایاتو کې راغلي دي. بخاری شریف حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مونږ ته د عاشوري د روزې د نیولو حکم کړو. تاسو د عاشوري د روزې نیسئ. بعض روایتو کې دام راځي چې د عاشوري روزه د تیر یو کال د ګناهونو کفاره ګرځي. بیا محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک ارشاد فرمایو، پای کې د الفاظ فرمایل خالف الیهود، چې تاسو روزه نیسئ، د عاشوري د ورځې روزه نیسئ او په دې کې برکتونه دي، دا برکت والا ورځ ده، په دې کې روزه نیسئ. او بیا فرمایل چې خالف الیهود، د یهود مخالفتو کې ګوره مونږ په عبادت کې د یهود مخالفت نه منع شوي. په عبادت دي، عبادت په دې کې روزه عبادت دی، نیک اعمال دي، په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم د یهودو عمل دی دا غي نه ځان بچو ساتي. لکه یهود یا نصارا یا
نور غیر مسلمه قومونه هغه عبادت کوي ګور په کرسي کې کوي ګرځي ته جلال شي او ګرځي کې خلک ناشي سه بغوند کرسي لګولي خپل عبادت کوي او لقيږي په عبادت کې دا شي مزیدار لقي را لقي په یو طرز باندې نو موږ او تاسو په عبادت کې مانځ ته ولاړیو په مانځ کې لقیدل را لقیدل الذين منشو دا څه ملکهږي دا د يهودو نصاراو عمل دی دا الله حبيب ارشاد فرمایل دوی ولسم محرم باندې روزنی سي تاسو داسو کې تاسو سره یو ورځ بل اضافي روزنی سي دروځي ني سي چې دوی مخالفت وشي